زدارس کوما چې دا علما نن ماډل ګرځېدلې که علما خپل عادات اخلاق او خویونه سم کي عوام غریبانو په مولیانو مین دي دا دوره خلک چې ناست دی په دې کې دا نیمې نه زیات امیان ناست دي دا خو مولیان نه دي که د دې مینه د علماو سره نه وي سیکول چې علما خواله کتل مې یو امي ولاړو هسې کتل چې دا مولیان څه کوي یو ساعت چې تېر شو نو کېناست خبرې ته نو زه خو پوهېږم زه خو انسان یم ځکه چې زما خبره یې اورېدلې نه وه خبره یې واورېده خوند یې ورکړه کېناسته او خبره اوري ځان کې دا عادت پیدا کوي چې تا ته خلک کیني او تا پسې راشي ستا خبرې له اهمیت ورکړي رانږدې که ځان ته بیا ورته خبره وکړه یوسف علیه السلام جیل کې دی دوه تنه ورسره جیل کې نور هم دي پته نشته هغه څوک و او څوک نه و قرآن وایي ودخل معه السجن فتیان یوسف علیه السلام سره دو ځوانان جیل ته دننه شو جیل کې ورسره و فقال احدهما انی ارانی آسر خمرا یوی زه ګورم چې زه انګورونه چوړوم خوب مې ولیده بل وایي زما په سر ډوډۍ دي او مارغانې خوري یوسف علیه السلام وایي زه به تاسو له دې تعبیر وباسم زر به له تعبیر دا ورته وایي ځای یې روک شئ تاسو خو مسلمانان یې ما خواله سره راځئ ځای زما تاسو نه بایکاټ دی ځای زما تاسو سره تعلق نشته نه یوسف علیه السلام ځان ته رانږدې کړل او هغوی ته وایي یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار وا زما د جیل ملګرو ګڼ مددګاران غوره دي چنګ ونګ یا یو الله زوروره دې نه دا معلومه شوه چې د هغه عقیده هم صحیح نه وه د هغه عمل هم صحیح نه و یوسف علیه السلام ورته مسله د توحید شروع کړه چې یو هغه ځای دی او بل هغه ځای یو د طبي ذمه دار بل د سرخوږي ذمه دار بل د زیړي ذمه دار دغه غوره دي او که یو الله غوره دی مسله یې ورته شروع کړه ځان ته یې رانږدې کړل او چې مسله یې ورته وکړه هغه کس چې مسله یې ورته بیان کړه هغې سبب د خلاصېدو د جیل نه وګرځېده جیل کې مسله وکړه توحید خلکو ته وښیه او هغه سړی لاړ او د بادشاه سره شو او بیا بادشاه خوب لیدلی او هغه رامنډې وایي یوسف ایها الصدیق د جیل د دروازې نه چغې کړي یوسف ایها الصدیق وا یوسفه وا رښتینیه دا ولې ورته صدیق وي ځکه هغه ورته رښتیا خبره کړې وه او بیا یوسف علیه السلام ورته تعبیر ویسته نو که د یوسف علیه السلام په ځای باندې د نن زمانې زما غوندې ناپوهه ملا وي او هغه راغلی ابن خان ته خو ما سره په جیل کې وي او ما له تعبیر ایسته او چې د بادشاه خواله لاړې دا اووه کاله تېر شو تاسو یاد کړی ما زما تپوس دې کړی چې اوس دې بیا جت راغی بادشاه خوب ولید نو راغلی ما ته وایي یوسف زه روک شه مړه دا یې ورته ویلي که د نن زمانې وي نو هغه روک شه خو پرې چې کېدی سپلای ولا هم دې خولې له راچولې وه نه یوسف علیه السلام ورته دا هم ونه وي دا اخلاق نبوي و دا اخلاق د پیغمبرو دا اخلاق د پیغمبرانو او دا هغې د وجې نه چې یوسف علیه السلام تعبیر ویسته بادشاه بوته وایي زه درله عهده درکوم یوسف علیه السلام ورته نه وایي چې ما له وزارت راکړه هغه وایي زه عهده درکوم او یوسف علیه السلام بیا آخر کې بادشاه ګرځېدلی